محققینو مفسرینو مسله څنګه بیان کړې ده. مسله داسې وه چې دا خبره ستا ما نافیه نه ده، ما موصوله ده. الله جل جلاله بابل ته ملائکه راولېږل، هاروت و ماروت خلکو ته د سیر تعلیم ورکاوه. سیر له هغه علمو څخه ده چې له اسمانه نازل شوی ده. دا چې یا ګټې پکښې دي یا تاوانونه دي، دا بیا جلا مسله ده. الله جل جلاله ولې ملائکه راولېږل چې دا علم خلکو ته ور زده کړي؟ دا له دې وجې چې د ادریس علیه السلام په وخت کې دغه ساحران را پیدا سو، د سحر په وجه باندې به یو کار وکړي، بیا به دعوه د نبوت وکړي چې زه نبی یم، زما پر لاس داسې شی ښکاره شي، او خلکو د سحر حقیقت نه پېژندی، د معجزې او د سحر فرق یې نه شی کولی. نو د دغه دپاره الله جل جلاله دا ملائکه راولېږل چې خلکو ته سحر ور وښیي، د سیر حقیقت خلق وپیژني، بیا به خلق د سیر او د معجزې فرق وکړي، بیا دغه ساحران دعوه د نبوت نشي کولی. دا یو صحیح مقصد و د دوی په راتګ او خلکو ته د سیر په ور زده کولو کې. زموږ د فقه کتابو هم دا خبر لیکلی ده چې تعلم د سیر حرام نه ده، بشرط آن که غلط مقاصد نه ځینې اخیستل کېدو، عمل یې نه پکاو، بیا فرق نه کوي. دلته دا زموږ د مذهب د عقایدو امام چې د امام ابو منصور ماتوریدي تعویلات السنت یې تفسیر لیکلی ده. دلته دا دم د هغه خبره نقل کړې ده چې امام ابو منصور ماتوریدي په خپل کتاب کې ویلي دي چې سیر ټول کفر نه ده. داسې سیر چې مطلب په هغه کې داسې عقاید راتلو چې د اسلام یو اصل یې رداوه، هغه کفر ده. که هغه یې نه و کفر نه ده. چې کفر نه ځینې لازمیږي، زده کړه یې فرق نه کوي د صحیح مقاصدو دپاره. نو الله جل جلاله ملائکه راولېږل، د دغه مقصد دپاره یې راولېږل چې خلکو ته سحر ور زده کړي، د سحر په حقیقت خلک پوه کړي، بیا نو خلکو په دغه غلطۍ کې خلک نه راځي. اوس خلک خو رښتیا هم په دغه غلطۍ کې تر اوسه لا راځي. وزموږ په وخت کې خو نبوت نسته، معجزه نسته، دغه د کرامتو د استدراج خبرې اوس هم سره ګاډي دي. اوس هم ډېر خلک دی وایي یو خراب سړی یې دلته ملنګ د لمونځ نه کوي، ولا ماتې دی وویل دا ښه سړی د ولید یې ولې خو لمونځ نه کوي، هغه وایي په لمانځه یې ته کار مه لره، لمونځ په مکه مکرمه کې دا سریع آیات ورد کړې ده دا خبره. لیکن په دا 1400 کاله کې اوس هم د خلکو سر نه ده خلاص شوی. په سوره یونس کې آیات راځي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پوسه د الله ولیان چې پر دې خوف او حزن نشته. ولیان څوک دي؟ الله جل جلاله په خپل تعریف دی کړی ده، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولیان دا دي چې صحیح مؤمنان وي او تقوا پکښې وي، بس دا ولی. نو چې تقوا نه وي پکښې ډېره خریلې د لمونځ نه کوي، پردۍ ښځې تمام ورځ د ښځو شابازان دموي او ته وایې چې دا ولی ده، دا ها ده، دا ده، نو دا خو بیا غلط خبره ده. که ته وا خدای شی مې ځینې ولیدی، نو شی خو له فرعون څخه هم ښکاره شو. جوګیان په هندوستان کې بیخي ډېر دي، لا هغه هم ښکاره کېږي. نو دا خو د ولایت دلیل نه ده. نو لکه د معجزې او د سحر په مابین کې چې فرق ضرور ده، داسې د کرامت او د سحر د کرامت او د استدراج په مابین کې فرق ضرور ده. باید سړی وپېژني، که نه وپېژني هغه په دوکه کې راځي. د دغه دپاره الله جل جلاله دا ملایکه راولېږل. نوره کیسه نسته، ملایکه رالو، یو څه وخت دالته و، خلکو چې سیر ور زده کاوه، بیا ولاړو، بیا نه زوره لیدلې ده، نه دا دونه کیسه سته، هېڅ شی هم نسته. چا چې دا کیسې نقل کړي دي هغه د یهودو روایات دي. یهود خو عاصم د ملایکه هم دښمنانو، د انبیاو هم دښمنانو، مفسد خلک و، د خلکو د عقیدې د خرابېدو دپاره یې دا خبرې له ځانه جوړې کړي دي.